إنك أنت العليم الحكيم. الكلمة لفظ وزعان معنى مفرد. ماتن علی رحمه خپل کتاب مصدر ک په بسم الله وجمی تاسو ته ویلي موافقه القرآن سره راشي سلف سره راشي امتصال په حدیث باندې راشي نو په سر کې ځکه بسم الله راوړه نو اوس په ماتن باندې دا اعتراض واردېږي چې الحمدلله دې په کار دا چې ورسته بسم الله نه راوړي وای تعقیب دی الحمدلله دی هغه ورسته تعقیب دی تسمیه دی بالتحمید اونکه نو په کار دا بسم الله نه ورسته دې څوک راوړي وای الحمدلله راوړي وای دخل بسم الله نه ورسته الحمدلله را نه وای کنه صرف څو کې ذکر کړای دا بسم الله ذکر کړی او ډاری کې په الکلمتو شروع کړی دا نو وس اعتراض می دادا چې مخالفت دی قرآن نه موک دی سلف نه موک او دی حدیث نه مخالفت کو چې کل امر زیبال لا يبدا یا لم يبدا امر روایت راغله فيه بحمد الله فهو اقطع نو حدیث نه مخالفت کو او دی کتاب الله او دی سلف نه مخالفت کو دی حدیث نه هم صحیح مولانا پوښوي نو التواعد بعینه دغه مختصر دی شرح جامع عبارت ده والمصنف رحمه الله لم يصدر رسالته بالتحمید بجعله جزءا من کتابه اغه تصدیر څنګه ده تصدیر داسې ده چې الحمدلله باید خپل کتاب نه څه ګرځولې وای جزء اونګرځوله ولی جواب درغه هضما لنفسه دغه جواب شو هضما لنفسه لوجد شکستګي د نفسنا هضما لنفسه انکسار د نفسه د سوال وارد شو چې مولانا سے ایراد د حمد خدا عبادت ده او ایراد د عبادت لا عبادت باندې شروع کول او عبادت کول دی الله تعالی دا حزم لنفسه دا او که عبادت ترک کول نو ته چې حمد پریدي دا خو ترک دی عبادت راغی او ترک دی عبادت ته خو استعلاء د تکبر دا عبادت کول چې دا حزم او شکستګی دی چا د نفس دا نو په کار دا چې تر راوړی وای نو پراوړلو کې انکسار راځي او په نه راوړلو کې ځکه حمد دا عبادت نو بیا ولې ترک نو تاسو جواب وکیا التوای په شری جامع کې بتخیل ان کتابه ليس ككتب السلف خلاص حاصل دی جواب دا چې ترک دی حمد دا په دوه قسمه ده یو ترک دی حمد په دې اعتبار باندې ده چې دا حمد عبادت ده دویم په دې اعتبار باندې چې دا ترک دی حمد په دې وجه کومه چې دا کتاب په دې اعتبار سره چې ماته منسوب ده نو دا داسې نه ده لکه کتاب الله داسې نه ده لکه کتب د سلف چې التل بسم الله نه وروسته الحمدلله راوړل شوي دا وزیر راوړل دا کتاب زما په دې اعتبار باندې چې ماته منسوب ده صحیح ده ګوره په دې اعتبار باندې چې ماته منسوب ده نه په دې اعتبار باندې چې دې کې قواعد د نحوی دي قواعد د نحوی خو ډېر اوچت فن ده نه په دې اعتبار چې ماته منسوب ده مالک علی ده دا په شان د کتب د سلف او د قرآن باندې خو نه ده کنه نو ځکه مې بسم الله نه وروسته الحمدلله راغله صحیح مولانا سوال څنګه وارد شو ماته وریو کې سوال چې باید د بسم الله نه وروسته الحمدلله راغله نو د مخالفت په دې ترک دی الحمدلله کې ګوره په دې سره مخالفت وکړه قرآن نه سلف نه حدیث نو جواب څنګه شو هضما لنفسه لم يصدر رسالته بحمد الله بعد التسميه ولهضما لنفسه لوجد انکسار او ماتول رچانه دی نفسنا نو اعتراض واردی چې حمد خو عبادت ده نو په ایراد دی عبادت کولو کې حزم دی نفس ته انکسار دی نفس ته په ترک دی حمد کې نو مونږ وایو چې ترک دی حمد په دوه قسمه ده یو دا چې دا حمد چې د عبادت ده نو بیا ترک العبادت ښه کار نه ده او بل په دې اعتبار باندې ترک دی حمد چې دا د ما کتاب چې ما ته منسوب ده دا په شان د چا باندې نه ده د کتب د سلف او د قرآن باندې نه ده نو ځکه مې د بسم الله نه وروسته الحمدلله رانه صحیح مولانا وس اعتراض وارد شو چې ښه دا خو د وجه د سلف ذکر کړه د سلفونو مخالفت
له قران نه مخالفت دین خو دې جواب وکړه د حدیث نه بسنګ جواب کوي مخالفت خو دې جان راغلی دی حدیث نه راغلی ته مخالفت راغلی حدیث کې راغلی دی لم یبدا بحمد الله نو تاسو الحمدلله نه دراوړي کنه نو تاسو به دغه جواب وکړي چې مامور به په حدیث کې مطلق حمد دا کنا خاص حمد دا په کتابت سره وبعبارة اخرى مامور به په حدیث د حمد کې مطلق ابتدا دا ک ابتدا په حمد سره کتابتن مطلق چا چې مطلق ابتدا ونه کړه باس په الحمدلله باندې ک کتابتن وی او ک قولن وی مطلق ابتدا دای ونه کړه نو بیا هغه کار چې کوم دی خیر کاری شروع کړی دا هغه لنډی بچی وی هغه قلیل البرکت وی صحیح ده مولانا نو په حدیث کې هم مطلق ابتدا بالحمد راغلی دا هغه قولن وی ک کتابتن وی ک جنانن وی په زړه سره پوښوي په دې باندې نو کېدای شي کده کتابتن الحمدلله نه دراوړي نو کېدای شي زړه کې تیر شوی کېدای شي قولن ویلي په خلو باندې ویلي چې الحمدلله بس وشو ابتدا په حمد راغله که څه هم کتابتن نه راغلی قولن راغله او قولن بس کافي پوښوي اوس لاندې دي سمبټ په غهاشه کې اعتراض کړی دا الته دوباره ویلي دي وای انتفاع خاص نه د مستلزم انتفاع عام انتفاع خاص نه د مستلزم چې د کتابتن نه د کړي ابتدا نو بالکل ابتدا دی نه کړي ولی کېدای شي قولن دی کړي وي ځکه انتفاع خاص مستلزم نه د انتفاع چاله را نو الته سوال کړی د چې انتفاع خاص مستلزم انتفاع عام لره نه ده خو انتفاع خاص مستلزم وجود دی عام لره هم نه ده انتفاع خاص چې مستلزم نه ده چاله انتفاع خاص مستلزم نه ده انتفاع عام لره انتفاع خاص مستلزم وجود دي چا لره نه ده عام لره انتفاع خاص مستلزم دا وجود دي عام لره هم نه ده نو کېدای شي لسره دي ابتدا نه کړي دا خو لازم نه ده نو تاسو وای هغه په بل وجبان مونږ وایو چې کېدای شي قولن به کړي وي چې نبی رسول الله وای ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شر تاسو ګمان کوئ ظن المؤمنین ظنوا صيغه امر ظن المؤمنين ظن المؤمنين ګمان کوي په مؤمنانو باندې خیرن دي چا تر هغه پورې لم ير شره چې سنې لیدل شو چې شرط نه لیدل شو تر هغه وخت پورې ته ګمان دي خیر کوي په باندې مؤمنانو باندې او دلته وګوره دومره یو لوی خدمت کړی دا داسې کتاب لیکلی ده نو قران او حدیث او تفاسیر دوته خدمت کړی ده نو دا سره به خامخا الحمدلله وای نو دنه مون شر نه دلیدل نو خامخا به په خلو باندې ویلي په زړه کې به تیر شوی دنه چا شر نه دلیدل نو مونږ به خیر ګمان وکړو چې الحمدلله ویلې ده زړه کې تیر شوی د په خلو باندې ویلې صحیح مولانا دا خلاص اوس په ماتن باندې دا اعتراض واري خلاص شو دغه خبره ختمه شوه چې مقصود په نحوه کې بحث د احوالو د کلمې او د کلام ده مقصود په علم نحوه کې بحث د چاره د کلمې او د کلام ده د کلمې او د کلام بحث مطلوب ده اسنګه چې من حيث الاعراب والبناء وكيفيه التركيب بعضها تاسو ته مې بل ورزویلې من حيث الاعراب والبناء د کلمې سره ولګوي او کیفیت الترکیب بعضها مع بعضین بل کلام سره ولګوي نو مقصود په علم نحو کې هغه بحث د احوال د کلمې او د کلام ده من حيث الاعراب وكيفيه ترکیب بعضها نو دای چې شروع کوي په تعریف د کلمې او د کلام دا شروع په غیر مقصود او ترک د مقصود دا سوال باندې پوښوي نو تاسو به جواب وکړئ چې بحث په احوالو د شینه بحث د چانه بحث د احوالو د شینه شروع کول په احوالو د شي کې دا موقوف د په معرفت دی غشي باندې ته به د شي د احوالو نه کله بحث کوي چې تا دا شیخ خپل معلوم وي نو چې کلمه او کلام په خپل نه پیژنې نو ته بحث د احوالو نه کولای شي نه جامع مناسب سوی فمتى لم يعرفا كيف يبحث عن احوالهما فمتى لم يعرفا كيف يبحث عن احوالهما کله چې
تا خپل کلمه او کلام نه پیژندلې دي احوالونه به څنګه بحث وکړي په ژبه باندې. اوس بل وړوکی اعتراض وارد شو شیخا معرفت دی کلمې او دی کلام دا موقوف علیه د لپاره دی احوالو. نو اول به مونږ تعریف دی کلمې او کلام کو. نو سو وجد چې تعریف دی کلمې او تقسیم دی کلمې مقدم ک په تعریف او په تقسیم دی کلام باندې او سره لدینه کلام دا مفید لپاره دی فائدې تامید او کلمه نه ده. کلمه مفید لپاره دی فائدې تامید مخاطب ته فائدې تام ورکوي په کلام یې ورکوي. په چا کې فائدہ ډیره ده؟ په کلام کې. نو سو وجد چې کلمه مقدم کولی کلام نه مقدم کو. بیا وایم سوال نو تاسو به جواب وکړئ. مولانا صاحب الته جواب کړای نه په سمبټ کې وای چون کې مفهوم دی کلمې دا جزء دی مفهوم دی کلام نه افراد دی کلمې جزء دی افراد دی کلام نه والجزء مقدم على الكل تبعا ماتن مقدم ک وضعا او ذکرا چې مطابقت دی وضع او ذکر راشي له تبع سره وي وصله وي وجه دې باندې چې مطابقت دی وضع ذکر راشي له چا سره له تبع سره. وستا خبره وکي چې دی کلمې او دی کلام دی په مفهوم کې او دی بل نسنګ جز دی او افراد څنګه جز. افراد مصداق ته وایي منطق کې تعبیر کړي نه په مصداق سره کوي. د انسان دغه افراد دي منطقيان مصداق ورته وایي. نو مصداق دی کلمې جز د مصداق دی کلام نه مفهوم دی کلمې جز د مفهوم دی کلام نه. اوس مولانا سي دی مفهوم دی کلمې څه شی ده؟ قلم باندې بیا هیڅ دا ما طرف زړه کوي کنه یا دلته به راځوړم د په دې ځای باندې ما ته ګوري دلته به وایو ځه پریدا. مولانا سي دی کلمې مفهوم خود د ځای باندې وزن کوي. دی کلمې مفهوم خو لفظ وجعل معنى مفرد. مفهوم دی کلمې څه ده؟ او مفهوم دی کلام ما تضمن کلمتان بالاسناد. نو چیرته غږ مفهوم جز ده دغه مفهوم نه دا چیرته جز ده؟ نو غلطه خبره ده. دیغه مفهوم وګوره او دیغه مفهوم وګوره هغه کله لفظ وزع او دلته ما تضمن دغه شی ده. نو د دې مفهوم او دغه مفهوم کې ډېر فرق ده. نو تاسو وایي چې مراد دی مفهوم دی کلمې نه مفهوم اجمالی دی کلمې ده چې دا ټکی دی کلمې ده او مراد دی مفهوم دی کلام نه مفهوم تفصیلی دی کلام ده چې ما تضمن کلمتین ده او الته کلمه کې ذکر ده. راځي دې باندې د شی لپاره یو مفهوم اجمالی وي بل مفهوم تفصیلی وي. مفهوم اجمالی ما يعبر عنه باللفظ چې په کوم لفظ سره لدغه تعبیر کیږي هغه کوم مفهوم وي او چې ذاتیات او رسوم راواخلي د ماهیت او حقیقت ته مفهوم تفصیلی وي. نو دی الکلمتو دا ټکی دی کلمتو دې ته کوم مفهوم وي او لفظ نزع معنى مفردین چې ذاتیات او جنس او فصل نه جوړ شي حقیقت او ماهیت ورته وایي هغه څه وایي مفهوم تفصیلی. نو مفهوم دی کلمې یعنی مفهوم اجمالی دی کلمې چې دا ټکی دی کلمې ده کلمتون دغه مفهوم اجمالی ده. مفهوم تفصیلی خو لفظ نزع معنى مفردین دغه موږ نه ده مراد. دی مفهوم دی کلمې نه کوم مفهوم مراد ده اجمالی او مفهوم دی کلام نه مفهوم تفصیلی ده هغه ټکی دی کلام نه ده مراد بلکې مفهوم تفصیلی مراد ده. نو وس د شی وای چې مفهوم اجمالی دی کلمې چې دا ټکی دی کلمې ده دا جز ده دی مفهوم تفصیلی دی کلام نه چې ما تضمن کلمتین بالاسناد ده او په ما تضمن کلمتین کې کلمتین راغلي دي او دا اول د پتاویل دی کلمتن سره نو کلمتون ټکی پکې جز شو نو دا مفهوم جز شو دی مفهوم سره. په دې پوه شوي ها؟ اوس مولانا صاحب د سمبټ په دې حاشیو کې لاندې یو خبره لیکلې ده وای مفهومی جزئی دی کلمې دا جز د مفهومی جزئی دی کلام نه مفهومی کلی دی کلمې دا جز د مفهومی کلی دی کلام. په دې هغه باندې خو پوهی کنه چې هغه مفهوم دی کلمې نه مفهوم اجمالی مراد ده او د کلام نه مفهوم تفصیلی مراد ده. دا بس ختم شو بری خو پوه شوي. وسی وبله خبر شو د تاسو دی زیادت هغه لپاره او ایضاح لپاره لاندې سوی سمبټ کې چې مفهوم جزئی دی کلمې دا جز د مفهوم جزئی دی کلام نه. اوس راوخله مفهوم جزئی دی کلمې څه مفهوم جزئی هغه جزئی کلمه څوک د زیدون
صحیح ده. زیدون د د مفهوم جزئی څه ده؟ حیوان ناطق ماذا تشخص. مفهوم جزئی د کلام را واخله زیدون قائمون. نو په زیدون قائمون کې حیوان ناطق ماذا تشخص هم پروت ده، ذات من له القیام هم پروت ده پکې. نو زید چې حیوان ناطق ماذا تشخص ده دا مفهوم جزئی د کلمې ده، دا جز د مفهوم جزئی د کلام نه چې دغه حیوان ناطق ماذا تشخص هم پکې پروت ده او ذات من له النطق هم پکې پروت ده. دې په مشوینه کې مفهوم جزئی دی کلمه جز ده، نه مفهوم جزئی دی کلام نه. مفهوم جزئی دی کلمه څه ده؟ زید. خپل کلمه جزئی زید ده، مفهوم څه ده؟ حیوان ناطق. خپل کلام جزئی څوک ده؟ زید قائمون. مفهوم څوک ده؟ حیوان ناطق ماذا تشخص او ذات بنده نطق. نو د حیوان ناطق ماذا تشخص په یغه غون کلام کې نه ده پروت. نو دا څه شی جز شول څه شي نه مفهوم جزئی دی کلمې جز شول مفهومي وس راسه کلی کې جوړ کا. مفهوم کلی دی کلمې به جز وي، مفهوم کلی دی چانه دی کلام نه هغه وس جوړ کا. مفهوم کلی دی کلمې جز دا سترګې پټ کزان سره کلمتون کلمتون دا مفهوم کلی دا جز د مفهوم کلی دی کلام نه ما تضمن کلمتین بالاسناد. نو دا ما تضمن کلمتین بالاسناد مفهوم کلی ده او کلمتون مفهوم کلی ده. نو مفهوم کلی دی کلمې جز شول مفهوم کلی دی کلام نه، مفهوم جزئی دی کلمې هم جز وي د مفهوم جزئی دی کلام. خلاص شو خبره راځي. او افراد دی کلمې جز دی افراد دی کلام نه، یعنی مصداق دی کلمې دا جز د مصداق دی چانه دی کلام. مصداق څه شی د زید قائم. دی کلمې مصداق څوک د زید او خپل زید د زید القائمون څخه فرد دی جز دی. زید یوازې سره واخلي دا جز نه ده چانه جز ده زید القائمون نه. نو وایي وس مصداق دی کلام څوک ده؟ زید القائمون. مصداق دی کلمې څوک ده؟ زید شو قائم شو. دا ار یو چې راواخلي دا جز ده د مصداق د کلام نه. ولی مصداق د کلام دا ټول زید القائمون ده او کلمه پکې یو زید ده یا یوازې قائم. اوس تاسو نه پوښتنه وکړم د کلمې مفهوم کلی څوک ده دلته؟ افرین رانو کلمتون. د کلام مفهوم کلی څوک ده؟ افرین خو زده ده کنه. مفهوم جزئی د کلمې څوک ده؟ زید. خو هغه مفهوم راواخله حیوان ناطق ماذا تشخص. مفهوم جزئی دی کلام دغه حیوان ناطق ماذا تشخص هم د ذات من له القیام. صحیح شو. نو مفهوم جزئی دی کلمې دا جز شو مفهوم جزئی دی کلام نه. مفهوم کلی دی کلمې دا جز شو مفهوم کلی دی کلام نه. افراد دی کلمې چې خود زید ده خود قائم ده دا جز ده افراد دی کلام نه چې غون زید قائم. په دغه ټکو پوه شوي. نو جز مقدم وي په کل باندې طبعا. نو ذکرن او وضعن مقدم که چې مطابقت دی وضع راشي د تابع سره. نو ځکه تعریف د کلمې مقدم که په تعریف د کلام دا خلاص شو خبره. اوس مولانا صاحب په دې ځان پوری کوي چې دلته یو خبره ده چې دلته دوه اختلاف دي. دا په ذهن کې کېنوي. یو دا ده چې دا کلمه او کلام چې موضوع د علم نحو ده. موضوع دی چا ده؟ علم نحو ده. نو دا موضوع د علم نحو چې کلمه او کلام دی، نو دی کلمه او کلام کې چې موضوع د علم نحو ده، موضوع د علم نحو ده، په دې کې دا اختلاف ده چې دا کلمه او کلام دا مشتقین دي که کلمات برأسها دي. جمهور علما وايي دا کلمات برأسها دي چانه مشتق ولی ندی؟ وايي ځکه مدار د اشتقاق دا بنا دا په ارتکاب د تکلفات بعیده سره او تکلفات بعیده مونږ نشو کولای. نو دا نه ده نه مشتق دي نه مشتق منه دي، بس کلمه او کلام دار کلمات برأسها دي. بیا وايي ولی دا کلمات برأسها دي؟ وايي ځکه مدار د اشتقاق په ارتکاب د چا باندې د تکلفاتو
ارتکاب معنا کول، فلانه وای مرتکب دی ګناه د معنا کوون کوي دی ګناه د ارتکاب د تکلفاتو، کول د تکلفاتو بعید تکلفات بکوي، تناسبی لفظي بغواړي، مانوي بغواړي، فلان کسی دي اعتراضات نه اشتقاق نه سي. بعض وای نه دا مشتق دی لکلمن بسکون اللام، ولی دلیل وای مدار دی اشتقاق په تناسب باندې د بین الکلمتین او لا شک چې د دې په بین کې تناسب شته. نو سوال واردی چې تناسب خو په اشتقاق کې لفظي په کار دا غشتا، ځکه کلام کې کاف لام میم دی، په کلمه کې کاف لام میم دی، په کلم کې کاف او لام میم دی. تناسب لفظي خوشته، خو معنوي تناسب نشته. ولی ځکه کلمه خو لفظونو زیات معنی مفردین توای، کلام ما تضمن کلمتان بالاسناد توای، او کلم جرح توای، او د دې په مابین کې څه نشته، تناسب نشته. نو تاسو وایي جواب دی کړی دی بعضو وای مناسبت عام د تناسب په معنا مطابقی کی وی ک تضمنی کی وی ک التزامی کی وی. دلته ک په مطابقی او تضمنی کی نشتا، په التزامی کی شتا. ولی زکا چې دی کلمې او دی کلام سره یو معنا لازمه ده چې تاثیر د پنوپوسو کې، نو دی جرح او دی کلم سره هم تاثیر لازم ده، دی کلمې او کلام سره هم تاثیر لازم ده. ولی وای لکه څنګه چې جرح په مجروح کې تاثیر کوي، نو کلمه او کلام هم په نفوسو کې تاثیر کوي. نو تاثیر معنا التزامی ده دی. نو که په مطابقت او تضمنی کې مناسبت نشته، تناسب په معنا التزامی کې شته چې هغه تاثیر ولی علی رضی الله تعالی عنہ شعر دا غوي جراحات السنان، خو یغه ته چا نسبت کړی دا چا ویلی وای دا علی رضی الله تعالی شعر نه ده، شاعر ویلی چا علی رضی کرم الله وجهه ته نسبت کړی دا پیغمبر باندې رد کړی دا نه ده. مدوم روایت ته شاعر شاعر ویلی دی جراحات السنان لها التيام وما جرح ولا يلتام ما جرح اللسان ولا يلتام ما جرح اللسان. هغه پښتو کې د دې ترجمه بیا وایي پر هر د نیزي خده چې به جوړ شي په ملهم، او پر هر د جبې بدوي چې وي عمر سره سم. وجوه دې باندې پر هر د نیزي خده چې به جوړ شي په ملهم، او پر هر د نیزي بدوي، پر هر د جبې بدوي، پر هر د نیزي خده یا پر هر د توري خده چې به جوړ شي په ملهم، او پر هر دی جبی بدوی چې وی عمر سره سم. وجب دی باندې جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان. زخمونه دی جبی چې دغه نه جوړیږي. نو پته ولګیدل چې دی جبی نور سری تکلم ده، کلمه او کلام د دې تاثیر شته. نو لکه چې جرح تاثیر کوي په مجروح کې، نو کلمه او کلام په نفوسو کې، نو په معنا التزامی کې چې تاثیر د دواړه ټول سره برابر دي، تناسب شته پکې. نو مناسبت لفظي او معنوي دواړه راغی پکې. نو کلمه او کلام دا مشتق دي لکلم. خلاص شو خبره. یو اختلاف لاړ کړه، کوم اختلاف نورانو شابه چې کلمه او کلام دا کلمات برأسها دي، او نو جمهور ویلي چې دا مشتق من ځکه مدار دی هغه په تکلف اشتقاق په ارتکاب دي تکلفات وبایده ومنه، او بعض ویلي چې دا مشتق لکلم ده. او که توای چې تناسب نشته، لفظي کې شته معنوي نشته، نو موږ وایو تناسبي معنوي شته، مطابقي کې نشته، تضمني کې نشته، التزامي کې. ولې لکه څنګه چې جرح په مجروح کې، نو کلمه او کلام په نفوسو کې، په دې تاثیر کې مناسبت راغی سره، او تاثیر د معنا التزامي ده. صحیح مولا. اوس دې ځای کې داسې تعبیر کړی دا وکیل وای چا ویلي دي چې دا مشتق لکلم نه ده، او بیا سمبټ ویلي دي چې کلم خو جمع ده، کلمتون مفرد ده، او مفرد لجمع نه مشتق کیږي. بذاتي خبره پریښې ده. ما ته بیا داسې مزه کوي ته وخت چې نور کلام ته بشتره ور پشاکه کلام ختم کا پرېده. نور کلام اول جز پکې څوک ده؟ کلمه. او په کلمه کې یو معروض ده، دوا عارضین دي. معروض پکې کلم ده، عارضین الف لام او تا دي. نو په دې معروض کې چې کلم ده په دې کې اختلاف ده چې دا جمع ده او که جنس ده څه شی ده.
الکلمتو کې یو معروض ده. معروض څوک ده؟ کلم. او عارضین څوک دي؟ الف لام او تا ده. نو موږ به څوک مقدم کو؟ عارض مقدمي که معروض؟ معروض مقدمي. نو کلم برا واخلو. نو په کلم کې اختلاف ده چې دا جمع ده که جنس ده چې بغیر د تا نه واخلو. کلم جمهور وایي چې دا اسم جنس دا جمع نه ده. څه ده؟ او جمع ده. تاسو پوښتنه کوئ اسم جنس دا جمع ده. مولانا دی جمع دی اسم جنس په مابین کې دا فرق ده چې جمع اطلاق په دریو په مافوق دی دروي په باندې کېږي غیر متناهي او سیاق به ټول قیاسی. او مولانا صاحب اسم جمع دی ته وایي اسم جنس چې اطلاق په قلیل او په کثیر په ټولو باندې کیږي او یا جمع سماعن وی لکه د قیاس نه مخالفه جمع. لکه ګوره د اسم فاعل جمع چې دا راکبون راکبان رکبتون رکابون رکبون او پلان هغه چې تا هغه کې ویلي دی او مخه ضاربون ضاربان ضاربون ضربتون زرابون زرابون زرباء زربان زراب زروب ازراب ضرب ضرب تعالی دلای د پکې نشتا. نو ضرب دا غیر قیاسی ده. نو دی وای دی راکب جمع رکب چراغی دا اسم جنس ده. اسم جنس وجمله باندې نو اطلاق په قلیل او په کثیر باندې کیږي. خو مولانا صاحب اطلاق په چا باندې؟ په قلیل او په کثیر په ټولو باندې کیږي. دا څه وایي؟ اسم جنس. نو دی اسم جنس او دی جمع دغه فرق ده مولانا. په قیاس باندې تړلې ده. اطلاق چې د په دروي په مافوق کیږي دا په قیاس نه ده تړلې. او بل دا چې کوم ده هغه قلیل او په کثیر په ټولو باندې اطلاق کیږي. او دی جمع کم از کم په څو باندې اطلاق کیږي؟ دریو باندې په مافوق. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدلله په درس لګیای کوم یو دا ټیم مونږ درس وایي تاسو خیر ده کوم یو یې تاسو شاید خدا خیر ده شاید خدا مونږ سبقونه کړی دي دا ټیم وایو زلام کامیاب لره سعید الله کامیاب لره زی الله دا وش مولانا صاحب. نو بعض وایي چې دا جمع ده او جمهور وایي چې دا اسم جنس ده او څه ده اطلاق په قلیل او په کثیر په ټولو باندې دا مفرد من لفظي نه لري. او مولانا صاحب دا اسم جنس ده جمع سره ده نه. جمهور چې وایي چې دا جمع نه ده اسم جنس ده دلیل څه ده؟ یو د قران نه دلیل لري او نور دغه د کتابونو نه د قواعد مطابق دلایل لري. دی قرآن نا نقلی دلیل اگر دا آیت کریمه دا قرآن کی اللہ فرمائے الیہ یصعد الکلم الطیب صالح یرفعه الیہ دی محل دی اجابت دا اچتیگی الکلم الطیب کلم طیب پاکی کلمه خی کلمه اچتیگی کنزل بیکارا کلمه ریانا ډکی کلمې هغه الله تنو چتیږي پاکي ریانا عجبنا دی دنیا دی ګټلو دی غیر الله دی نیت کولو نه دی دینه چې پاکي هغه الله تعالی تخیږي دا نور الله تعالی بالکل هغه نه کوي هغه باندې ناراضه ده نه چتیږي الله تعالی محل اجابت ته چتیږي کوم کلمې چتیږي کلم الطیب. اوس خبره به دي کې ده کچیرته کلم جمع وای جمهور وای نو د دې صفت الطیبتو یا طیبات وکړ او دلته نو طیبتون راغلی ده نو طیبات راغلی ده بلکې الکلم الطیب راغلی ده نو پته ولګېدله چې دا اسم جنس ده او اسم جنس چې دا حکم دی مفرد لري نو کلم داسې شو لکه مفرد نو ځکه صفت مفرد راغلی طیب راغلی و الا بیا طیبتون یا طیبات وکړ وای دا طیبتون او طیبات ولې پکارو وای دا کلم که جمع وای
نو یا به دې مؤول کوله په تعویل د جماعتون سره یا به دې نه مؤول کوله که مؤول کوله دې په تعویل د جماعتون سره نو بیا به صفت سره راغلی طیبتون او که مؤول کوله دې نه په تعویل د هغه سره طیبات به راغلی وای او که مؤول کوله دې په تعویل د جماعتون سره نو طیبتون به راغلی نو یا به دې ویلي وای یا به دې ویل شي وای په قرآن کې الیه یصعد الکلم الطیبة یا الیه یصعد الکلم الطیبات کله چې دا مؤول کې په تعویل د چا سره جماعتون سره نو طیبتون به وای او که مؤول نه کې په تعویل د چا سره جمع سره نو بیا به طیبات او دلته نو طیبتون راغلی دا نو پته ولګېدله چې دا سره جمع نه ده اسم جنس نو جوړ دی تاسو پوه شئ دا آسانه و پوه شئ فهمې دي بل دلیل چې کومه د دوی دا وایي چې تمیز دا کلم چې کوم دا تمیز د عدد اوسط واقع کیږي کلم دا تمیز د چا واقع کیږي اقل عدد له دوا او یو نه شروع تر 9 پورې لس نه دي پکې داخل دا عدد اقل ده لسو نه شروع تر 9 پورې دا عدد اوسط ده لنه نوینه برا سلو نه شروع تر غیر متناهی پورې دي عدد اکثر نو عدد اقل اوسط نو دی ویلی دي چې تمیز د عدد اوسط به مفرد واقع کیږي نحاتو ویلی دي چې تمیز د عدد اقل به دا تمیز د عدد اوسط به واقع کیږي مفرد به واقع کیږي او کلم چې کوم دا تمیز د عدد اوسط واقع کیږي لکه عرب وايي قرأت 11 کلما قرأت 11 کلما او 11 په عدد اوسط کې راځي او د عدد اوسط تمیز چې د مفرد واقع کیږي نو چې کلمن واقع کیږي نو پته ولګېدل چې دا جمع نه ده ولې که جمع وای بیا به دا تمیز د شانه واقع کېدل بل دلیل دا ده چې که چېرته دا جمع وای نو بیا به د دې تصغیر کلیمون نه راتلی یا به کلیمتون وای یا به کلیمات وای او دلته د دې خود خپله تصغیر راځي کلیمون ولې دې لپاره جمهور دا دلیل کې وضاحت وکړه ولې به د دې تصغیر بیا کلیمون نه راتلی وای ځکه که کلم جمع وای نو د فاعل په وزن باندې جمع خلته نه ده که دا جمع وای نو کومه جمع به وای او دی جمع کثرت تصغیر چې راځي یو وری به رد کوي مفرد ته په مفرد کې به تصغیر جوړوي بیا به په الف او تا سره جمع کوي نو که چېرته دی جمع کولای نه نو بیا به دی کلیمتون ویلي او که دی جمع کولای کلیمات به دی ویلي خودی دی کلم نه به تصغیر نه جوړېدلی او دلته دی خودی کلم نه تصغیر جوړېږي نو پته ولګېدله چې دا جمع نه ده اسم جنس درې واړه دلایل باندې پوه شو اول دلیل سو الیه یصعد الکلم طیب دا صفت دی کلم راغلی ده نو کلم جمع وای نو دا طیب نو په کار دی لپاره صفت یا طیبتون په کارو چې مؤول کې په تعویل د جماعتون سره او کماول نه کې په تعویل د جماعتون سره طیبات په کارو دوم دا ده چې کلم دا تمیز واقع کیږي د عدد اوسط او دی ویلي د عدد اوسط تمیز واقع کیږي مفرد نو چې دا واقع کیږي او دا تا ویلي دی کوم شی چې قائم شي په مقام دی غیر غیر حکم دی غیر وي نو دای چې د مفرد په ځای واقع کیږي پته ولګېدله دا حکم دی مفرد لري دا مفرد لکه جمع نه صحیح شو اسم جنس دا اسم جنس چې کومه دا په مفرد مطلق کیږي لکه هغه یو ته ټولو ته شاملېږي نو دا جمع نه شو دریم دلیل دا ده چې که چېرته دا جمع وای نو بیا به د دې تصغیر کلیمون نه راتلی یا بس راتلی یا کلیما ولې ځکه که دا جمع وای خو جمع قلته خو به نه وه د جمع قلت اوزان خو معلوم دي دا به جمع کثرت وای او د جمع کثرت تصغیر چې راځي یا به رد کوي مفرد نه رد دا به انشاءالله د تراسي په هغه کې دا نه شافیه کې که چېرته مې ویلې په شافیه کې راځي څه به کوي پکې تصغیر به چاته تصغیر چې کوي رد کوي به چاته مفرد ته به رد کوي او یا به وای جمع قلت ته رد کوي که جمع قلت لرله نو که دی جمع کثرت لپاره جمع قلت و قلت ته هم رد کولی شي که هغه نه وه مفرد ته به یې رد کوي یا یې په خپل حال پرېږده کلیمتون ووایه یا یې په الف او تا سره جمع که کلیمات ووایه خو خودی د کلم نه به بیا نه جوړېدی او دلته خو له خودی کلم نه څه جوړېږي تصغیره نو پته ولګېدله چې دا جمع نه ده اسم
ښه دلایل دي په دې پوه شوئ. بعضې وایي نه دا جمع ده اسم جنس نه ده. دلیل وایي دلیل پې باندې دا د مولانا صاحب چې په استعمال کې دا کلم چې کوم د استعمال په اعتبار باندې کلم چې کوم د دې اطلاق په واحد او په تثنیه باندې نه کیږي. د کلم اطلاق په ثلاثو ما فوق د ثلاثو باندې څه د کلم اطلاق که چېرته داسې وایي اسم جنس وایي نو اطلاق به په واحد او په تثنیه باندې کېدلی او دلته اطلاق په واحد او تثنیه باندې نه کېږي بلکې اطلاق چې ده په ثلاثو په مافوق د ثلاثو باندې کېږي او دا حکم د جمع ده که د اسم جنس ده چې پته ولګېدله چې کلم جمع و الا بیا به اطلاق د کلم په چا کېدلی په واحد او په واحد او په تثنیه باندې اطلاق نه کېږي. د کلم اطلاق په چا باندې کېږي په ثلاثو او په مافوق د چا باندې او دا حکم د جمع ده که د اسم جنس ده د جمع پته ولګېده د کلم جنس هغه د جمع کلم جمع په دې پوه شوئ. دقه شو خلاصه شو خبره. او که تاسې وایي مولانا صاحب چې آیات کې به څنګه کوي آیات کې خو څه پکار طیبتون پکار چې مؤول کې په تعویل دي او که مؤول نه کې طیبات پکار نو دوی وایي نه هغه مؤول د په تعویل دی بعض الکلم سره نو طیب چې مذکر مفرد راغلی ده طیب مفرد راغلی ده هغه د کلم لپاره صفت نه ده د مضاف محذوف لپاره صفت ده چې بعض الکلم د کلم لپاره صفت نه ده. کلم د چا د هغه چې د طیب د کلم لپاره صفت نه ده چا لپاره صفت ده بعضو لپاره ده بعض الکلم الطیب ځکه طیبتون او طیبات نه ده راغلی هغه د کلم لپاره صفت نه ده د بعضو لپاره صفت. جمهور راول او تا چې وایي تصغیر نو تصغیر خود د کلم تصغیر جوړیږي کلیمون هغه نه راځي بلکې تصغیر کلیمتون او کلیمات راځي. کلیم نه راځي تصغیر بلکې څه راځي کلیمتون یا کلیمات راځي تصغیر کلیم نه راځي. جمهور ورته وایي خو په دې آیات کې چې تعویل کوي دا تعویل خلاف الاصل ولې د آیات ترجمه بغیر د دې نه صحیح کېږي نو بعضو ته ساجد نو تعویل کول په آیات کې دا خلاف الاصل ولې وای دا بعضیت د صفت نه راوتلی ده که نه ځکه چې الله ته ټول کلمات نه خیزي هغه کلمې طیب خیزي نو په صفت سره بعضیت راغی نو بعضو ته ساجد ته چې مخکې راوباسي ټول کلمات خو نه ورته خیزي کوم کلمات ورته خیزي طیب نو په طیب سره بعضیت مستفاد شو نو مستقل بعضو راوړلو ته حاجت شته. او ته چې وایي چې دی په اطلاق په واحد او په تثنیه باندې نه کېږي په چا باندې اطلاق کېږي دا پروا نه لري ولې دا د استعمال وجه ده په اصل وضع کې په واحد هم اطلاق کېږي په تثنیه هم کېږي د استعمال په وجه باندې داسې شوی ده چې په واحد او په تثنیه باندې اطلاق نه کېږي په جمع باندې اطلاق کېږي په یوه کلمه په دوه اطلاق نه کېږي په ثلاثو مافوق د ثلاثو باندې عمر زمان مولانا کې نه نیغ او کنه سم ورته ګورم متوجه شو پوه شوې نو دا د استعمال خبره اصلي وضع کې چې دا کلم چې د اطلاق په واحد هم کېږي په تثنیه په جمع په ټولو باندې کېږي او ته چې وایې چې په واحد او په تثنیه باندې اطلاق نه کېږي دا د چا په وجه باندې استعمال او استعمال د اصلي وضع سره څه منافق خو نه ده په اصلي وضع کې شی یوي اسماء افعالو ته ګوره په اصلي وضع کې اسماء دي خو اوس هغه د افعالو کاروایي پکې کېږي پوه شوې دا د استعمال خبره بل دی ویلي و چې کلیمون تصغیر نه راځي بلکې کلیمتون کلیمات راځي نو موږ وایو دا تحکم ده فأتوا ببرهان ودليل وليس معكم دليل وما هذا إلا تحكم وادعاء محض راوړو دلیل راوړو دلیل نشته تاسو سره او دا تحکم د ادعاء محض ده بلکې د خودي کلمې نه تصغیر جوړیږي کلایم راځي څنګه مولانا وشو دا ته تګوري مولانا صاحب هغه دې وشو خادمه دې وشو دا هغه ذا واسال کلمت خاوش مولانا صاحب نو دا د معروس خبره وا نو معروس څوک دا کلم نو خبره دا چې دا اسم جنس دا جمع نه ده اطلاق په واحد او په ټول باندې زید مولانا صاحب بل خبره په الف لام کې دا اوس معترض راوړی اعتراض کوي چې لکه د الف لام موصولی ده که حرفي ده یوم نسي الف لام موصولی او الف لام موصولی په اسم فاعل اسم مفعول داخلي او کلم چې کومه ده دا هو اسم فاعل نه اسم مفعول
الف لام موصولیم نصیح کیږي. او کدا الف لام پکې حرفي وای نو حرفي زائد وای که غیر زائد وای؟ که زائد وای نو زائد خودی ته وای چې د دې لپاره په ترکیب کې داخل نه وي، په سقوط سره په معنا کې تغییر نه راځي، نو چې زائد شو بیا خو نکارت دی مبتدا راځي، نو مبتدا نکره کیږي. او کوای چې غیر زائد د غیر زائد په څلور قسمه ده، هغه جنسي، استغراقي، عادي خارجي، عادي ذهني. یوم نصیح کیږي. جنسي ولې نصیح کیږي؟ وای ځکه جنسي په جنسیت او په ماهیت او په طبیعت کې مدخول دلالت کوي، هغه په وحدت دلالت نه کوي، او تا لپاره دی وحدت ده، نو دی جنس او دی وحدت په مابین کې منافات ده. او که چیرته الف لام د استغراق لپاره وای، استغراق کې جميع افراد ته اشاره وي، پیغه کې تعدد وي، او تا دی وحدت لپاره وي. او که الف لام عهد خارجي لپاره وای، هغه مخ کې معهود غواړي، وليس ها هنا معهود. او که الف لام عهد ذهني وای، هغه په قوت نکری کې وي، نو نکارت مبتدا واقع کیږي. نو کوم یو الف لام؟ صحیح مولانا سے نو الف لام موصولی وای، الف لام حرفی وای، زائد او غیر زائد. که زائد کوي زائد خو بیا په شی مبتدا نه کېږي جوړي، او که غیر زائد وای، غیر زائد څو قسمه ده؟ څلور قسمه. دا یو قسم نه صحیح کیږي، جنسي نه صحیح کیږي. ولی التا جنسي الف لام کې خو اشاره وي ماهیت دی مدخول ته، طبیعت دی مدخول ته، هغه خو بیا دی وحدت سره منافات لري. ولی وحدت خو فرد ته وایي، او په الف لام جنسي کې اشاره وي طبیعت ته، طبیعت او فرد خو نقیض نه دي، منافات ته سره، نو دی جنس او دی وحدت په مابین کې منافات. نو الف لام جنسي وای نه صحیح کیږي، او الف لام استغراقي وای. ولی ځکه هغه کې اشاره جميع، نو سمانه پیغو کې تعدد وي، او پتا کې. او الف لام عادي خارجي وای، مخ کې معهود نشته. او الف لام عادي ذهني وای، هغه په قوت کې چا کې وي. نو تاسو جواب وکړئ چې الف لام د جنس لپاره دا قوت وای چې د جنس او د وحدت په مابین کې منافات ده. تا د وحدت لپاره د مونږ ورته دروغ دی ویلې. ولی وحدت څلور قسمه ده، وحدت جنسي، نوعي، صنفي، فردي، چې شخصي وحدت ورته وایي. نو منافات د جنس او د وحدت شخصي په مابین کې ده، چې وحدت فردي ورته وایي، نه د صنفي، نه د نوعي، نه د جنسي سره. نو مولانا یې په مابین کې منافات نشته. نو چې د جنس او د وحدت په مابین کې منافات شته، هغه کوم وحدت ده؟ وحدت فردي او شخصي. او دلته وحدت چې دا وحدت نوعي کا، وحدت جنسي وګرځوا، او د دې په مابین د جنس په مابین کې څه نشته؟ منافات نشته. ولی عرب وایي هذا الجنس واحد وذلك الواحد جنس. صحیح مولانا. او یا وای چې الف لام عهد خارجي ده، که تو وای معهود نشته، نو تو وای معهود شته. ولی الکلمتو کې هغه کلمه مراد ده چې انحات په خپل محاوراتو کې مستعمل، اهل عربیت په خپل محاوراتو کې. نو الکلمتو کې الف لام عهدي شو، معهود لري. کومه کلمه شو؟ شغنحات محاوراتو کې مستعمل وي، دغه مراد شو. لفظ وضع لمعنى المفرد. بس تا گزاره وشوه. صحیح مولانا.